په دې کې بیا طالب علمان د دارالحدیث د نورو دروازو نه راننوتل شروع شو. نو ما ورته څه چل دی؟ نو بس هغوی جړا شروع کړه. بیا پته ولګېده چې حضرت شیخ صاحب رحمه الله د 9 بجو په دې مینځ کې چا پې فایر کړی دی او هغه زخمي او شهید شوی دی. نو بس بیا مې سبق بس کو. د اوسنۍ زمانې پیر باباجي دیر باباجي شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله تعالی دغه سره زما انتهایی د مینې ډک تعلق په 5 مئی باندې د منګل په ورځ باندې سهار رالم دلته کې سبق ته کېناستم. کتاب مې کتو چې په دې کې یو طالب علم راغی او یې موبایل راکړه. زه نه دي او که زنانه دي خو چې کله ورته هم لږ ورته کې وخت میلاویږي د حضرت شیخ صاحب بیان اوري په هغې باندې خپل ایمان هم تازه کوي او خپل عملي ژوند. او شهید خو اسې په جنت کې دی، شهید خو اسې ژوندی دی. او دا دومره عظیم محدث چې تقریبا د 3000 طلبا او استاد او بیا په محبینو په معتقدینو کې ډېر خلک داسې دي چې تر اوسه پورې لا ځای ته نه دي راغلي. لیکن انیس احمد صاحب ته الله جل جلاله یو عظیم زړه ورکړی دی، یو عظیم حوصله او همت یې ورته ورکړی دی چې ماشاءالله د تعزیت په موقع باندې اوس په دې عامه موقع کې د هر چا سره په داسې مینه باندې میلاویږي. حضرت شیخ صاحب ماته وی ټولو طالبانو ته هم دا خبره کړې ده چې کله زه د خپل نیکه په وخت کې موقوف علیه درجې ته ورسېدم او مشکات مې شروع کړو. نو بس زما نیکه مې وویل چې بس زما تمنا پوره شوه. اوس که زه د دنیا نه ځم زما قایم مقام مسند باندې حضرت شیخ صاحب رحمه الله کېناستو، په هغه مسند باندې هغه مولانا انیس احمد صاحب ته خدای پاک مقام ورکړی دی. شیخ صاحب چې دی هغه د کمالاتو مجموعه وه او هر قسم کمالات پکې موجود وو. الله دې دغه کمالاتو څه نمونې موږ ته هم چې صاحب زما او د شیخ صاحب ویډیوګانې ما ته مه رالیږئ ځکه په دې باندې د انسان زړه چې نو چوي. نو په شیخ صاحب کې الحمدلله تمام صفات پکې وو، لیکن د ټولو نه غټ صفت په هغه کې مینه وه او دا مینه صرف د مولای. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. ملګرو ذاکر رحمان عمرزی او د وخت کې په جامع دارالعلوم یا کوړه خټک کې موجود یو. قدرمنو حقانیه د پاکستان نمبر 1 اداره ده او په دې کې ډېر لوی شيوخ چې کوم دی هغه خپل فرایض منصبي ادا کوي. په دې کې زمونږ ډېر زیات محترم زمونږ د 400 نه د خیبر پختونخوا هم نه د پاکستان هم نه بلکې د ټولې نړۍ عظیم شخصیت زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب هم په دغه اداره کې کار کوو. هغه څو ورځې مخکې موږ نه جدا شو، ټوله نړۍ ونړوله. قدرمنو چې څوک لاړ شي که نه ډېر ارمان کوي. موږ خو یې د سر سړی یوړو او نن زه په جامع دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې موجود یم. نو داسې دا چې راننوتم نو داسې خفه راته ښکارېدل، داسې مرجایه وو. په هغې کې که زموږ شیوخ دي هم خفه دي. شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الرحمان صاحب چې د دیر باباجي فرزند ارجمند دی، وایي د اوسنۍ زمانې پیر باباجي دیر باباجي. شیخ صاحب ستاسو قیمتي ټایم دی. دا راته ووایي چې د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه د شهادت اواز تاسو باندې کله وشو څه ټایم؟ اولا خو تاسو ته په راتللو باندې هرکلی ویم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې تاسو ته راتلل زموږ دپاره باعث د اطمینان او د خوشحالۍ وګرځوي. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله تعالی دغه سره زما انتهایی د مینې ډک تعلق په 5 مئی باندې د منګل په ورځ باندې سهار رالم دلته کې سبق ته کېناستم. کتاب مې کتو چې په دې کې یو طالب علم راغی او یې موبایل راکړه. زه مولانا انیس احمد صاحب ته ټلیفون کوم. ما یې ولې وی چې شیخ صاحب بیګا بیمار و چې څنګه دی. نو ما ورله ورکړو. بیا چې زه پاڅېدم ما د هغه نه تپوس وکړو. هغه ما ته چې بس الحمدلله ټیک دی. بس 8 بجې شو زه لاړم مدرسې دارالحدیث ته وختم. طالبانو سره مې خپل د قول زینت المحدثین باندې چې بس زه خو ګپ شپ له ورخېږم. طالب علمان سره مې سبق شروع کړو. په دې کې یو طالب علم ما ته نږدې راتلو. نو ما ورته ولې راځي چې د شیخ صاحب په باره کې. نو ما شیخ صاحب ما ته معلوم دی
هغه بیمار او الحمدلله اوس ټیک دی، زه به وروسته ویم. په دې کې بیا طالب علمان د دارالحدیث د نورو دروازو نه راننوتل شروع شو. نو ما ورته څه چل دی؟ نو بس هغوی جړا شروع کړه. بیا پته ولګېده چې حضرت شیخ صاحب رحمه الله د 9 بجو په دې مینځ کې چا پې فایر کړی دی او هغه زخمي او شهید شوی دی. نو بس بیا مې سبق بس کو، دغه خبر شوم او تر ننه پورې دا احساس راته نه کېږي چې شیخ صاحب شهید شوی دی او مونږ یې جنازه کړې ده او مونږ ښخ کړی دی. بلکې چې کښېنم احساس مې دا وي چې یاره پرون د منګل ورځ وه، د هغې نه مخکې د پیر ورځ وه. د طالب علمانو سره لاړم خو ما ډېر ځان کلک کړی چې زه به بلکل خبره نه کوم او نه کومه. خو احساس راته دا دی چې ژوندی دی، خو ژوندی ځکه نه دی چې مونږ ونه لید. نو په نه لیدلو باندې بس د دنیا نه تللی دی. الله جل جلاله ورته په جنت الفردوس کې اعلی مقامات ځکه نصیب کړي دي چې دا د یو عظیم مظلومانه شهادت نتیجه ده. او شهید خو اسی په جنت کې دی، شهید خو اسی ژوندی دی. او دا دومره عظیم محدث چې تقریبا د 3000 طلبا او استاد، او بیا داسې استاد چې قرآن او سنت او دین خلکو ته ښیي، او بیا د تمام امت رهنما دی، نارینه دي او که زنانه دي. خو چې کله ورته هم لږ ورته کې وخت میلاویږي د حضرت شیخ صاحب بیان اوري او په هغې باندې خپل ایمان هم تازه کوي او خپل عملي ژوند هم په هغې باندې جوړوي. عظیم شخصیت و، بس زمونږ جدا شوی دی. اوس به مو دا دعا کو چې پروردګار عالم دې ورته په خپل بهترین د قرب مقامات او په جنت الفردوس کې ورته الله اعلی مقامات نصیب کړي. امين. شیخ صاحب اخیر پوښتنه تاسو پیرټ لمزه دا راته وایي چې د شیخ صاحب سره تاسو یقینا چې ډیر نزدېکت وو، سې د ډیر زیات یادېږي او د امت مسلمه لپاره څومره نقصان دی؟ نو شیخ صاحب خو بس دا دغه د محبتونو کمال محبت او مینه و پکې. ما پرون هم د ملګرو ته ویل چې د خدای لپاره ما ته نور د شیخ صاحب زما او د شیخ صاحب ویډیوګانې ما ته مه رالیږئ، ځکه په دې باندې د انسان زړه چې نه چوي. په شیخ صاحب کې الحمدلله تمام صفات پکې وو، لیکن د ټولو نه غټ صفت په هغه کې مینه وه. او دا مینه صرف د مولایانو سره نه وه، نه صرف د طالبانو سره وه، بلکې د امت مسلمه د عام خاص د هر چا سره مینه وه چې یو ځل به د هغه د مینې خبرې به دې واورېدې او هغه به در سره لاس میلاو کړل، بس بیا به د ځان سره چې واغستې. نو امت مسلمه ته د هغوی په تلو باندې یقینا عظیم نقصان رسېدلی دی او دینی نقصان دی، د عقیدې نقصان ورته رسېدلی. خو بس الله پاک ته د هغوی په ځای باندې په دې امت کې نور هم داسې افراد پیدا کړي چې د امت د اصلاح لپاره هغه سبب او ذریعه وي. او نور شیخ صاحب چې دی هغه د کمالاتو مجموعه وه او هر قسم کمالات پکې موجود وو. الله دې دغه کمالاتو څه نمونې موږ ته هم چې نصیب کړي. بس اخیری جی مولانا انیس احمد صاحب ته بس پیغام ورکړو. نو مولانا انیس احمد صاحب هغه زموږ ورور دی، الحمدلله د پلار په ژوند کې هغه مقام ته رسېدلی دی چې د هغه پلار د خپل نیکه مولانا شهزاده صاحب په حیات مبارکه کې کوم مقام ته رسېدلی و. حضرت شیخ صاحب ما ته وی او ټولو طالبانو ته هم دا خبره کړې ده چې کله زه د خپل نیکه په وخت کې موقوف علیه درجې ته ورسېدم او مشکات مې شروع کړو، نو بس زما نیکه مې وی چې بس زما تمنا پوره شوه، اوس که زه د دنیا نه ځم زما قایم مقام پیدا شوی دی. او الحمدلله د حضرت شیخ صاحب په ژوند کې چې په کوم مسند باندې حضرت شیخ صاحب رحمه الله کې ناسو په هغه مسند باندې هغه مولانا انیس احمد صاحب ته خدای پاک مقام ورکړی دی. او سکال هم د حضرت شیخ صاحب په ژوند کې هغه ته خدای پاک په هغه مسند باندې نورم ترقیات نصیب کړي. نو که شیخ صاحب تللی دی د شیخ صاحب عکس جمیل الحمدلله خدای پاک پاتې کړی دی او ماشاءالله خدای ول عظیم حوصله ورکړې ده. په امت کې د شیخ صاحب په محبینو په معتقدینو کې ډیر خلک داسې دي چې تر اوسه پورې لا ځای ته نه دي راغلي، لیکن انیس احمد صاحب ته الله جل جلاله یو عظیم زړه ورکړی دی، یو عظیم حوصله او همت یې ورته ورکړی دی چې ماشاءالله د تعزیت په موقع باندې اوس په دې عامه موقع کې د هر چا سره په داسې مینه باندې میلاویږي چې دا احساس چاله نه ورکوي چې دا زما پلار چې هغه د امت یو لوی رهنما و هغه د دنیا نه تللی دی. نو الله دې هغوی ته په مستقبل کې د خپل پلار په دې ځای باندې چې کوم مقام هغوی ته نصیب شوی خدای پاک دې ورته استقامت نصیب کړي او په مستقبل کې دې الله د هغه نه داسې کارونه والي لکه څنګه چې د هغوی د والد محترم رحمه الله نه اغوستي وو. ډېره مننه شیخ صاحب، قدرمنو د حضرت شیخ ادریس صاحب
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب تیرینا دوست او د هغې د مدرسې یقینا قدرمنو ډیره ګرانه ده او تاسو ټول په جمع امین ووایه چې الله تعالی د شیخ صاحب درجات او د هغه شهادت قبول کړي. تاسو ټول وایه امین. شیخ صاحب ډیره مهرباني.